من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله مولانا العظيم. سورہ یوسف شروع کو نو دی صورت تا سورہ یوسف نوم کی خودے شو. یوسف علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام زوی دی او د اسحاق علیہ السلام نوسی دی او د ابراهیم علیہ السلام په نسل کې دی. او دی صورت کې یو ډېره لویه حصه باندې د ده دا قصه او واقعه نقل شوې ده، تقریبا د 100 آیاتونو په اندازه کې. او دا قصه بیا دوباره مکرر شوې هم نه ده، صرف په یو ځای کې سوره غافر کې رجل مومن هلته د یوسف علیه السلام تذکره کړې ده. نور په قرآن کې دا دوباره دا قصه نه ده ذکر شوې، خو داسې د اول نه تر اخره پورې په یو ځل باندې دا د یوسف علیه السلام دا قصه او واقعه قرآن پیش کړې ده. او دا مکی دی، د هجرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې نازل شوی دی. او د هغې وجه اصل کې دا ده چې یهودو امتحانا د قریشو مشرکانو په واسطه باندې د نبی علیه السلام نه دا تپوس وکړو چې ابراهیم علیه السلام، یعقوب علیه السلام، اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام خو په شام کې اوسېدل، نو دا په مصر ته څنګه تللی دي؟ د دې مصر د تلو وجې څه ده د بني اسرائیلو؟ نو سوره یوسف نازل شو او په سوره یوسف کې الله رب العزت د هغې پوره وضاحت وکړو چې دا یوسف علیه السلام خوب لیدلی او هغه خوب خپل پلار ته بیان کړی او هغه خوب دا و چې ما یو ستوري ولیدله او نور او سپوږمۍ مې ولیدله، ما ته سجده کوله. د یوسف علیه السلام علاتی رونه 10 کسان دي. یو ورور خپل شقیق رور دی بنیامین، او دا نور چې دي نو د دې مور بدله ده. نو یوسف علیه السلام کې داسې د نجابت نښې ځلېدلې، نو حضرت یعقوب علیه السلام مینه ورسره ډېره زیاته وه. او کله چې دا خوب ولیدلی شو، نو دا خوب حضرت یوسف علیه السلام خپل پلار ته بیان کو. پلار ورته وویل چې زویا دا خوب د دې وروڼو ته بیان نه کې ګورې، ځکه دوی ته هسې هم تا ته په ښه نظر باندې نه ګوري، د دې وجې نه چې تا سره زما زیاته مینه ده، نو تا ته به څه تکلیف او ضرر به ورسوي. او دا دې طریقه باندې چې دا د خپل رور بنیامین ته به نه وی، ځکه کیدای شي بنو یمینه دا خوب خو به هغه به په خفه نه یا به په خوشحاله چې زما د رور ترقي ده، خو مباد چېرته په دای کې چې کوم دی په پام یې نه وي او دا قصه به یې چا مخکې کړي او هغه به بیا تا ته د ضرر سبب سا شي او تا ته به په هغې کې ډېر لوی تکلیف میلاو شي. او د هغې وجه دا ده چې دا خوب داسې نمایان خوب دی او د یوسف علیه السلام وروڼه
دا د خاندان نبوت کې پیدا دي نو دا په هغې باندې پټېدی نه شي چې دا خوب هغې ته بیان شي نو هغې به بالکل د دې په معنا پوه شي او د هغې مطلب به دا راوباسي چې د یوسف به داسې یو وخت راشي او داسې یو شان به احساس شي چې دا پلار او مور او دا وروڼه ټول به د ده تابع او د ده زیر کمان به نو دی وجه نه بہرحال دیوار کا بھی کان ہوتی ہے وی دیوالم کله کله غوږی وي نو خبره هغې ته ورسېدله د یوسف علیه السلام وروڼو د هغې دپاره یو منصوبه سازه کړه او پلار ته یې وویل چې دا زموږ سره ولېږه او دا به چې کوم دی نو موږ سره به لوبې مو کي او دارنګې سیل به وکړي او دا ځنګلي میوې دي د هغې نه به خوراک هم وکړي پلار ورته وویل چې دا مشوم دی او دا تاسو مه بوځئ زما دا یره چېرته شر مخ به یې درنه وخوري یوسف علیه السلام بهرحال د وروڼو د یوسف نه کلکې کلکې معاهدې پلار واخیستې او دی ورسره ولېږه او چې کله دوی بار ته لاړل او ځنګل ته لاړل نو هلته هغه خپل بد اخلاقۍ ظاهرې کړې او هغه ته قسمه قسم د ضرر رسولو کوشش شروع کو او خلاصه دا ده چې یوسف علیه السلام یې کوی ته واچو کوی داسې کوی دی چې لاندې په هغې کې پخوانو کویو کې به لاندې ګټه هم وه او زوچ ځای هم پکې و نو یوسف علیه السلام هغه ځای کې کېناسته او وروڼه دوی یو چیلی یا یو ګډه حلاله کړه او د هغې غوښې مخې وخوړلې او د یوسف علیه السلام کمیس یې په هغې کې ګنده که او هغه کمیس یې ځان سره واخیسته او د پلار مخې ته ناوخته په تیاره کې لاړل او سترګې مرګو باندې به لاړې هم پورې کړې وې نو ژړلې هم او پلار ته یې وویلې چې یاره داسې تا چې څنګه خبره کړې وه نو مقسې وشوه موږ ګرده ورکوو منډې مو والې او یوسف موږ د خپلو جامو خواته کېنولی او بشر مخ راګیستی او خو یعقوب علیه السلام کمیس راواخیسته چې ویې کاته کمیس یې واړو راواړو کمیس روغ دی یعقوب علیه السلام ویل چې دا څنګه حلیم او بردبار څنګه حلیم او بردبار دغه و ده شرم خو چې زما زوی خوړ او کمیس روغ جوړ پروت دی نو وایي دروغگوره حافظه نه باشد د دروغجن حافظه نه چې هلکه بیا خو کمیس ځای په ځای وشلوئ که نه نو کمیس یې نه وشلولی واسې د ګډې او د چیلۍ په وینو کې ګنده کړی ویل چې دا هغه کمیس دی بهرحال بیا به دوی تلل راتلل او دا یوسف علیه السلام به یې صحیح کو او دې کې ورو ورو چې د هغه د یوسف علیه السلام سره ډېر ښه دغه مو نو خوراک څښاک به هم راوو په دې کې یو قافله رالله هغې نه لار خطا شو په دغه ځای باندې راله قافلې د اوبو ضرورت شو هغې هغه خپل اوبه راوړونکی ولېږه او دا دې کوی ته راغی برقه ښکته کړه چې برقه ښکته کړه یوسف علیه السلام ور پر کلک ونښته هغه دغه راوویستله چې کتل آی کې یو هلک دی او یوسف علیه السلام له الله تعالی دومره ډول ورکړی او ښایست ورکړی و چې هغه داسې په لار به روان و د هغه د مخ دا چمک به په دې دیوالونو باندې پرېوته داسې دومره ښایست الله تعالی هغه ته ورکړی نو بس هغه چغه کړله چې یا بشرا هذا غلام دا خو هلک دی او بیا وروڼه به دلته تاوېدل را تاوېدل دوی رالل په منډه باندې چې دا خو زموږ غلام دی او موږ نه را تښتېدلی دی او که خامخا تاسو خوښ نو بس موږ به در باندې خرڅ کړو نو هغه په یوسف علیه السلام په 100 روپو قرآن وایي بثمن بخس دراهم معدوده په 100 روپو کوټو باندې خرڅ ولس یا 13 روپۍ دي په دې باندې خرڅ او یوسف علیه السلام قافله روانه شو مصر ته ورسېده او مصر کې هغې دا یره وه چې دا چېرته بیا زموږ نه څوک وانلي
نو زر تر زره خرڅول پکار دي. نو د هغې لپاره یو دغه مو اعلان وکړو چې موږ سره غلام دی، موږ یې خرڅو او په هغې باندې یو قسم له بولي شروع شوله او عزیزي مصر راغی. عزیزي مصر هغه واخیسته او خپل کور ته یې بوته او خپلې ښځې ته یې وویلې چې اکرمي مثواهو، د ده هغه ځای د اوسېدلو مزیدار کا او دا هلک داسې دی چې ده کې د څه نجابت نښې دي. نو زما او ستا بچي نشته، کیدای شي دا موږ په زویوالي باندې ونیسو او دی به زما سره د دې وزارت په دې کار کې به معاون آینده دپاره ثابت شي. دا یوسف علیه السلام په هغه کور کې غټېده. کله چې هغه جوانۍ ته نږدې شو نو د هغه بیبي چې د کمې بیبي په کور کې هغه دا نشونما موندلې وه، دا اوسېدلي کړي وو، هغې ورته نیت بد که او د هغه بد نیت نه الله رب العزت حضرت یوسف علیه السلام خلاص که. یوسف علیه السلام ته منډه کړه او زلیخا ورپسې وه. دروازې ته چې ورسېدل نو د زلیخې خاوند چې کوم د یوسف علیه السلام هغه مالک و، هغه بس دروازې ته راورسېد. نو ښځه ډېره عیاره ښځه وه، هغې فوراً چې کومه دی دا مطالبه وکړله او دعوه یې وکړله چې لکه دې هلک ما ته لاس راواچو. او یوسف علیه السلام خو به دا خبره چرته هم نه وی کړې، خو چې داسې الزام ولګو نو یوسف علیه السلام ویلي چې دا زمانه نه قلارېدله او زه ترې راتښتېدلی یم. نو د هغې لپاره یو محاکمه مقرر شوله او یو معمر سړی دی یا یو ماشوم دی، دواړه خبرې راغلي روایاتو کې چې دا تاسو وګورئ که د کمیس د مخې نه شلېدلی نو دا لږ ګناهګار دی او دا که دا کمیس ته شا طرفه شلېدلی نو بیا دا ښځه ګناهګاره ده. نو چې وکتی شو نو کمیس ته شا طرفه ګناه دغه شلېدلی و، ځکه چې هغه منډې والی او دی رانیوه. نو پته ولګېدله چې دا دغه عزیزي مصر وویلې چې دا نقصان ټول هم په تا کې دی. ښځې ته یې وویلې او د مفسرینو لیکلي چې دا عزیزي مصر چې نو دا قلیل الغیرت و، غیرت پکې کم و. د دې وجې نه ښځې ته یې وویلې چې دغه دا ستاسو د مکر او د چل دی او ځکه چې د ښځو چل ډېر زیات چې کوم دی نو خطرناک دی، ان کیدکن عظیم. بهرحال یوسف علیه السلام ته ویل چې دې خبره کې ګوتې مه وهه او بس دا خبره پرېږدئ. خو زلیخا هم په دغه خپل مهم باندې وه او دا یې ورته ویل چې یا به زما تابع کېږي او یا به چې کوم دی نو جیل ته به ځې. حتی چې یوسف علیه السلام الله ته سوال وکړو او یوسف علیه السلام جیل ته لاړ او جیل کې تقریبا 7 کاله ووایه یا زیات یا څه کم دومره یوسف علیه السلام په جیل کې پاتې شو. او یوسف علیه السلام چې کله جیل ته ننوته نو یو 2 ځوانان د هغه سره په معیت کې دغه جیل ته لاړل. نو یوسف علیه السلام خو د الله پیغمبر دی او د پیغمبر یو ځان له شاني، هر څوک ورته په دروند نظر باندې هلته بیا ګوري. نو هغه یوسف علیه السلام ته دې ملګرو وویل چې دا کم 2 ملګري ورسره تلي وو چې یو د بادشاه ساقي دی، په هغه باندې شراب مراب څکي، او یو د بادشاه نانبهي دی او اشپز چې ورته ویلی کېږي او لنګري ورته ویلی کېږي، ډوډۍ موډۍ بادشاه ته ورکوي. نو هغه په یو جرم کې راوستی شوي وو. هغې ویل چې موږ یو خوب ولیده او هغه خوب موږ دا ولیده چې هغه یو وویلې چې زه هغه خپل دغه باندې دوباره لګېدلی یم او بادشاه باندې چې کوم دی شراب څکمه. او دې بل ویل چې ما خوب ولید زما په سر باندې چې کوم دی ډوډۍ وي او مارغان راښکته کېدل او هغه ډوډۍ زما له سر نه خوړلې داسې. یوسف علیه السلام ته موقع میلاو شو چې دوی اوس ما ته حاجت دی نو زما دا وعظ او نصیحت به واوري. نو خپل پیغمبرانه شان هغه د پیغمبرانه شان وعظ او نصیحت او دعوت یې وله ورکړه
او وروسته ورته بیا د خوب ال وویو او د خوب ال ورته دا وویو هغه یو ته ویل ته خو په خپله ډیوټۍ باندې دوباره دغه شي او دی بل ته ویل ته به پانسي کړی شي او په پانسۍ باندې به بره تړلی او مرغان به راځي او ستا د سر نه به دا غوښې خوري. هغې ویل دا مونږ خوب نه ولیدلی مونږ هسې فرضي خبره کوله. هغه ویل هر څه چې خو خبره دقسې وشوه اوس که فرضي ده او که غیر فرضي ده خو دا کار به اوس کېږي. بهرحال هغه کوم سړی چې خلاصېده نو یوسف علیه السلام ورته وویلې چې زما تذکره به د بادشاه وکړې ځکه عزیز مصر خو وزیر خوراک دی او بادشاه چې کوم دی د مصر هغه بل دی نو زما تذکره به چې کوم دی د بادشاه سلامت مخې ته وکړي چې دغسې په جیل کې یو سړی بر ناکه پروت دی بې ګناه پروت دی زما را دغه وکړه. هغه چې لاړه په خپله ډیوټۍ باندې دغه شو په خپلو مزو کې سر شو یوسف علیه السلام ته هیر شو. کله چې الله رب العزت یوسف علیه السلام د جیل نه د رایستو پروګرام وکړو او فیصله وکړه نو بادشاه د مصر خوب ولیده چې اوه وږي دي شنه او اوه وږي دي چې کوم دی دغه دا وچه دا وچ د دغه نه راتاو شو دی وچو نه دا وچ د شنو نه راتاو شو دا ځان سره استعمال کړه وچې کړه او اوه غواګانې خوارې دي او اوه غواګانې چې کوم دی تیارې دي دا خوارې غواګانې ولګېدلې او د اوه دغه چې کوم دی تیارې غواګانې وخوړلې. دا خوب بادشاه ولید. بادشاه د خوب تعبیر کوونکي راټول کړو ورته وویلې چې ما له دې خوب تعبیر راکړئ. هغې ویل هذا اغلاس و احلام دا پراګنده خوبونه دي دې څه تعبیر نه وي دا ګډ وډ خوبونه دي دې هېڅ تعبیر نشته. بس چې دا مسله وشوه نو ساقي ولاړ دی نو هغه خپل د خوب هغه تعبیر چې یوسف علیه السلام ورکړه ورته رایاد شو. او هلکه د خوب هغه ماهر د خوب د تعبیرونو ماهر خو په جیل کې دی هو ګورې ما نه هیر شوي دي. نو بادشاه ته ویل ما جیل ته ولېږئ چې زه دله جواب راوړم. نو بادشاه ولېږه چې هلته لاړو نو بس ویل چې یوسف رښتینې یوسفه زمونږ بادشاه خوب لیدلی دی او خوب دا دی خوب یې ورته بیان کړ او یوسف علیه السلام دغه خوب تعبیر وویسته چې دا به په مصر کې به اوه کالونه داسې راشي چې دا به ډېر سرسبز او شاداب وي زبردست فصلونه به وشي او زبردست پیداوار به وشي او بیا به اوه کاله د قحط راشي او دای کې چې تاسو څه سټاک کړي دا ټول به وخوري مګر تخم به پاتې شي تاسو ته صرف. دا خبره وکړه نو اومې د خوب تعبیر وخیسته اومې ورته د هغې هغه چل وښوده چې بیا به تاسو څه کوئ نو تاسو به اوه کاله چې کوم دی پی در پی کروندې وکوئ او بیا به اوه کاله کاتی راشي نو دغه ستاسو د اوه کاله سټاک چې کوم دی دا به په خپلو وږو کې تاسو ساتلی نو دا بیا لږ لږ ټکوئ او دا بیا په خلکو باندې خورئ نو اوه کاله به بیا 14 یا 15 کال به راشي او پای کې به بیا داسې سوکالي راشي او آبادي راشي او بارانونه به وشي او فصلونه به وشي او د انګورو باغونه به چې کوم دی وشي او تاسو به بیا د هغې نه به شراب هم سازوئ ځکه شراب په وخت کې جایز نو دا ورته اومې ورته د خوب تعبیر ورکړه اومې ورته تدبیر وښوده. بس چې ساقي لاړ هلته بادشاه ته وویلې او چې بادشاه حیران شه د دې خوب تعبیر ته او بیا هغه تدبیر ته ویل چې دا سړی هم د جیل کې د کېنولو دی چې دا تاسو په جیل کې کېنولی دی ورشه ورته ووایه چې هلکه راځئ. یوسف علیه السلام پسې قاصد راغی چې بادشاه دې غواړي راځه. هغه ویل داسې زه نه ځم زه دا غواړم چې اول دې زما صفایي وشي او د هغه ښځو نه دې تپوس وشي چې کوم ښځو په مخکې دا خبرې شوي دي. بادشاه هغه زنانه راوغوښتې او د هغه زنانو نه یې تپوس وکړه او زلیخا هم پکې راوغوښتله. چې راوغوښتله بس زنانه وویل چې حاشا لله ما علمنا منګه پاکی د الله لره موږ نه یو پوهې په یوسف باندې د څه بدی. او زلیخې ویل چې الان حسحس الحق
اوس حق ظاهر شو. انا راودته فاستعصم، ما دنه مطالبه کړو د زمانه ځان ساتلی. دا سپایو شو. نو یوسف علیه السلام بار ته راووته، جیل نه راغی او بادشاه وویل چې استخلصه لنفسي، دا ځان له زه مشیر خاص سازومه. او یوسف علیه السلام دغه شو، عزیز مصر مړ شو. یوسف علیه السلام د هغې په ځای باندې چې کوم دی بادشاه چې کله یوسف علیه السلام پوه چې بادشاه ما باندې دومره اعتماد ساز شو، نو فوراً یې دا مطالبه وکړه چې اجعلني علی خزائن الارض، ما وزیر خوراک او وزیر زراعت ساز کا. او دا چې کله یو دغه یو کرسی او یو دغه چې کوم دی دا سرویسي یو مشري او سړي ته ځان نه بل اهل نه ښکاره کېږي، نو هغه مطالبه هم کولی شي چې مال دا چوکۍ مال راکوي او دا وزارت مال راکوي، دا کولی شي. نو یوسف علیه السلام په شانتې هېڅوک پرې پوه نه و. نو مطالبه یې وکړه او بادشاه هغه وزیر زراعت کو، وزیر خوراک کو. بهرحال یوسف علیه السلام په هغه نقشه باندې چې کوم الله هغه ته ښودلې وه کار یې وکړو 7 کاله او د دنیا سټاک یې جمع کو او بیا 7 کاله قحط راغی او هغه به کمیدل. او دا یو خبره مشهوره شو کنعان ته راورسېدله چې په مصر کې یو بادشاه دی او هغه غله ورکوي، په ټوله دنیا کې قحط راغی، نو هغه غله ورکوي او دغه دا ډېر ښه سړی دی. د یوسف علیه السلام رونه د یوسف علیه السلام پلار راولېږل، دا 10 کسان یې راولېږل، کوم چې علاتي رونه دي د یوسف علیه السلام، دا 10 کسان یې راولېږل. هغې چې رالل ځان سره یې څه پولیس مولوس هم راوړو. کله چې یوسف علیه السلام یاران ولیدل نو ویې پېژندل، ځکه خو مشران که نه، او یوسف علیه السلام خو د بادشاهي په دغه دی او لسان به یې هم اچولی، نو ویې پېژندل. نو بیا یې تپوسونه وکړه، تاسو څوک یې؟ موږ دغسې د الله د یو پیغمبر بچي وو. او څنګه تاسو څو وروڼه یې؟ موږ دغسې 12 وروڼه، خو یو چېرته شړو میرو ته تللی او هلاک شوی دی که نه، او موږ چې کوم دی نو ټول 11 وروڼه یو. یوسف علیه السلام یې ډېر قدر و قیمت وکړو، ډېر ښه مېلمستیا وله ورکړه او بیا یې ورته هغه مارونه چې کوم دی برابر کړه او د هغې چې کومې پیسې راوړې وې هغې هم ورته په دې بارونو کې کېښودې، دې دپاره چې یو دا چې د رور نه او د خپل پلار او د مور نه به زه څنګه دغه والمه، او دویم دا چې که دوی سره بیا دوباره پیسې د راتلو نه وي نو بیا به دوی نه راځي. نو ورته ویل چې دا ځئ لاړ شئ، خو ګورې زما خواله به بیا هله راځئ د بیاج دپاره چې هغه ستاسو کوم رور دی د پلار د طرفه بنیامین ځان سره راولئ. او د بادشاه دا طریقه وه چې یو کس ته به یو د اوښ بار ورکو. د یوسف علیه السلام وروڼه لاړل، پلار ته یې پلار ویلې چې داسې اعتماد در باندې وکړمه لکه څنګه چې مې د یوسف په باره کې در باندې کړی و او هغې کې مې راسه ټګي کړې ده، اوس د بنیامین په باره کې دا خبرې کوئ. خو بهرحال هغې ورته ویل چې بادشاه سلامت یې غواړي او بغیر د دې نه موږ له بیاج نه راکوي او دلته واړه غنار دي او غریبانه دغه دي، دا به موږ څه چل کوو. او بادشاه چې یو کس د اوښ یو بار وله ورکوي، نو دا چې موږ څه ترور بوځې نو یو د اوښ بار به موږ ته زیات میلاو شي. او بادشاه داسې دی او بادشاه داسې دی او ډېر صفتونه یې وکړه. حضرت یعقوب علیه السلام د مجبورۍ په حالت کې هغې ته اجازت ورکړه چې ځئ بوځئ، او الله ته دعا هم وکړه چې را روانېدل نو ویل داسې وکئ چې کله مصر ته ورسئ نو په یو دروازه باندې نه ځئ. دا ډېر ډولي د پیغمبر بچي دي او ډېر ډولي کسان دي او ځوانان دي مزدار غټ غټ، هسې نه چې سترګې درته ورسیږي. نو قرآن وایي چې یعقوب علیه السلام دا یو ارمان و هغه که نور چې څه الله که ولګو شو نظر په هغې ولګېده
نو چې کله دوباره رالل یوسف علیه السلام ډېر دغه وکړو، یو میلمستیا یې برابر کړله او داسې میلمستیا برابر کړله چې 6 پینډې ویلسازې کوي او په 6 کمرو کې، او دوی خو 11 کسان دي، نو دوی به 2 کسان به کینی، نو هغه یو کس به ځان له کیني. نو چې کله دا ویل تاسو ځئ که نه لکه پاسئ بس دغه تیار شوی دی خوراک، نو دا خو خپل وروڼه ولس واڼه ټولو منډې کړې، 2 کېناستل په یوه کمره کې. نو بنیامین ځان له پاتې شو، هغه خفه شو. هغه د یوسف علیه السلام راغی، لاس یې پرې واچو چې راځه زه ستا سره کښېنم، او ورسره کښېناسته او ورته ویل چې ته ولې خفه کېږې، زه ستا رور یم که نه. هغه ویل چې ستا په شان رور به چېرته پیدا شي، ستا په شان رور به چېرته پیدا شي، دا بله خبره چې ته یعقوب او رحیل نه یې راوړی. نو دقه ځای کې ورته وویلې چې یعقوب او رحیل راوړی، او ځان یې ورته وخوبې، ویل چې زه به تا په یو طریقه باندې پاتې کومه، په یو طریقه باندې به ته پاتې کوم، ته به خفه کېږې نه. نو چې کله هغې ته هغه پیمانې وکړلې، نو کومه کاسه د سرو کاسه ده چې په هغې باندې به پیمانه کوله، نو هغې د بنیامین په هغه بوجو کې کېښوده او دا یې ویل ځئ. نو چې روان شو، نو وروسته ورپسې اواز وکړو چې ودرېږئ. د بادشاه هغه د سرو کاسه چې کومه ده، هغه سواع هغه ورک شوی دی، او هغه دغه ورته ویل چې غلو ودرېږئ. نو هغې ویل چې موږ خو غله نه یو، ستاسو څه شی ورک شوی دی چې ته موږ ته غلی وی؟ ویل د بادشاه هغه سواع ورک شوی دی، پیمانه یې چې پې کوله. بس رایې وسته بارونه کوشو، ټول بارونه یې ولټول، په آخر کې د رور هغه بار چې ولټوه ته راویست. او د یوسف علیه السلام د پلار او د نیکه دا شریعت و چې څوک د چا غلا وکړي، نو 1 کال به هغه غل دغه غلا دغه مال والو خدمت کوي، 1 کال به هغې سره دا د هغې قانون و. نو یوسف علیه السلام ورته دا هم وویلې چې که ستاسو کې دا غلا ثابته شي، نو د هغه غل به څه سزا وي؟ نو دا ورته هغې په خپله وویل چې زموږ د پلار شریعت دا دی چې هغه به 1 کال د هغه چا غلا یې کړې د هغه نوکري به کوي او د هغه غلامي به کوي. نو په دغه قانون کې بنیامین ته نه پاتې که. هغې ویل چې موږ کې یو کس پاتې که، خو پلار زموږ نه مخکې موږ باندې بې اعتماده شوی دی او دا ځل به ډېر زیات بې اعتماده شي، نو ته داسې وکړه چې دا دغه مه کوه، دا بل یو کس زموږ د په ځای باندې کېنوه او دی مه دغه کوه، مه پاتې کوه. هغه ویل نه، دا خو ظلم دی چې غلا یو کړي او زه چې کوم دی سزا بل له ورکمه. بهرحال کوم چې مشر و پکې هغه ورته ویل زه خو در سره نه ځمه، او ځئ تاسو لاړ شئ پلار ته ووایئ چې ستا زوی غلا کړې وه. نو بس قافله را روانه شوه او راله نبي علیه دغه ته چې کوم دی چې راله ورته یې ویلي بنیامین څه شوی، لا خو دغسې بادشاه پاتې که، ستا زوی غلا کړې وه، د غلا په نتیجه کې موږ نه یې تپوس کړی و چې ستاسو د پلار شریعت څه دی، نو په هغه شریعت په اندازه کې موږ نه هغه پاتې که هلته. خیر یعقوب علیه السلام ډېر زیات خفه شو او غم ورته دوباره شو، یو د یوسف غم و بل د دې شو، بلکې هغه بل مشر هم نه و، هغه هم لا نړه. بهرحال یعقوب علیه السلام بچو ته ویلي چې ځئ لاړ شئ او په تحسسو من یوسف و اخیه، د یوسف تفتیش وکئ او و اخیه د هغه دغه رور تفتیش هم وکئ، او دا تاسو دا ولټوئ، لاړ شه. دوباره چې هغې رالل نو یوسف علیه السلام سره ملاو شو. یوسف علیه السلام ورته وویلې
چې هسې هغه م یاد دي چې تاسو د یوسف سره څه کړي هغه م یاد دي چې تاسو د یوسف سره څه کړي بس دوی ورته ویل چې انت یوسف ولې ته یوسف یې څه هغه ویل انا یوسف وهذا اخي زه یوسف یم او دا بنیامین هغه زما ورور دی الله تعالی په موږ باندې احسان کړی دی او ډېر بیان یې ورته وکړو دوی ویرېدل چې اوس به موږ سره څه کوي نو حضرت یوسف علیه السلام د الله پیغمبر او پیغمبران ډېر رحیمان او کریمانی هغه ورته ویلي لا تسریب علیکم الیوم هیڅ ملامتیا در باندې نشته هیڅ ملامتیا در باندې نشته یعنې معاف کړي مې یې نبی علیه السلام هم چې کله قریش فتح مکه وشوه او قریشیان 2000 کسان په مسجد حرام کې او په حرم کې راټول کړه او کېنول او 10,000 اسلامي فوج ته چاپېره ولاړ دی 10,000 ویل څه به کوئ ما سو زما ملګرو سو د الله د دین سره م سرې دي کړي هغې ویل زمونږ ښه او د ښه ورور زوی یې زمونږ د نه د خیر تمه ده نبی علیه السلام ویل زه ستاسو باره کې هېڅ خبره نه کومه مګر هغه کوم چې یوسف علیه السلام د خپل وروڼو په باره کې کړې وه لا تسریب علیکم الیوم انتم الطلقاء لوجه الله دا یې ورته وویلې نو دا د یوسف علیه السلام خبره جناب محمد رسول الله وسلم هم د قریشو په باره کې وکړه او هغسې معافي ورته وکړه څنګه چې حضرت یوسف علیه السلام معافي کړې وه بیا ورته ویل چې زه یو څه وکئ زما را کمیس والی او دا زما د پلار په سترګو باندې واچوئ هغه نظر به بحال شي نو نظر یا مکمل تللی دی یا عام مفسرین وي دا نظر یې ضعیف شوی او کمزوری شوی نو دا نظر به بحال شي نو چې کله دوی روان شو نو یعقوب علیه السلام کور کې وړو ته وایي چې ما باندې نن د یوسف بوی لګي د یوسف بوی را باندې لګي هغې ورته ویل چې د خدای بنده ته هم دقه یوسف او یوسف یادې د هغه به هډوکي مخوري شوي او ته دقه یوسف یادې چې یوسف حتی چې ته قریب الموت شي او یا مړ شي هغې پورې تا نه دا نه هېرېږي هغه ویل تاسو هر څه چې وایې که نه خو ما باندې نن د هغه بوی لګي نو چې کله زیری ورکوونکی راغی او کمیس یې د یوسف یعقوب علیه السلام په سترګو راکړه هغه الله تعالی بینا او بیا یې کور والا ورته ویل چې تاسو ته ما نه وویلي چې ما باندې نن د یوسف بی لګي او یو سړی داسې وایي چې دا څنګه چل دی چې ز مصرش بوی پیراهن شونی دی چرا در چاه کنعانش ندیدی دا څنګه خبره ده چې د مصر نه تا باندې د یوسف د کمیس بوی لګېده او ستا د کور په خوا کې په 3 میله کې د کنعان په کوی کې یوسف پروت دی او تا ته پته نه لګېږي نو یعقوب علیه السلام ویل چې موږ ته الله تعالی څه ښه یقین نو چې الله راته څه خبر راکړي هغې باندې موږ خبر شو نو ځان نه خو موږ له څه نه راځي علم غیب خو الله تعالی سره دی بهرحال دا یا یوسف علیه السلام هغه وروڼو ته ویلي وو چې تاسو داسې وکړئ چې ټوله کورنۍ را روان شئ او مصر ته راځئ بس دا هغه خبره وه چې یهودو د مشرکانو د مکې په حواله باندې امتحانا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا تپوس کړی و چې ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام دا په مصر کې په دای کې په شام کې اوسېدل دا مصر ته څنګه تللی دي نو دا هغه د مصر ته راتلو خبره ده او هغې دپاره یو ډېر زبردست دغه ساز کو زبردست بار ځای ساز که استقبال دپاره یوسف علیه السلام راووته چې یعقوب علیه السلام او هغوی رالل هغه ځان سره د خپل وروڼه هغه په تخت باندې کېنول
نو ټول ورته هغه سجده باندې سجده وکړله او په هغه ملتونو کې دا سجده جایز وه او دا سجده تحیې ده او د ستړي مشي ده، دا د عبادت سجده نه ده. هر چې د امت مسلمه کې دی نو هر قسم سجده اوس ممنوعه ده. په امت مسلمه کې او په امت محمدي کې هر قسم سجده منع ده غیر الله ته. دا وشو او بیا ورته ویل چې ځئ مصر ښار ته دننه شئ په امن و امان باندې. او یعقوب علیه السلام بیا هلته هغوی سره اوسېده. یو ورځې یوسف علیه السلام ورته ویل چې راځه چې چکر دله درکمه چې دا د حکومت دا د خزانو دا سټاکونه ورته ښودل. نو په یو ډیپو باندې ورغلو چې هغه د کاغذونو انبارونه پکې پراته دي. نو یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام ته وایي چې ګوره دا ما باندې دومره لوی تکلیف و او تا سره یې د کاغذونو انبارۍ پرتې دي او تا ما ته یو خط نشي لیکلی. مدارک دا لیکلي. هغه ویل چې ما ته جبریل ویلي و چې زه خط مه لیکه. نو یعقوب علیه السلام ورته وایي چې تا د جبریل نه تپوس نه کو چې ولې تا ته راویلې. نو حضرت یوسف علیه السلام ویلي چې تا سره خو انبساط لفظ دی هلته، تا سره خو ګپ شپ زمانه زیات دی. ته دې تپوس وکړه که نه چې ما ته دا ولې ویل چې دا خط درته مه لیکه. خو ازمایش دی، امتحان دی، الله رب العزت په یعقوب علیه السلام راوړه کړی. نو په دې طریقه بیا یعقوب علیه السلام وفات شو او هغه یوسف علیه السلام ډیر اوچت کو کنعان ته راوړو او هلته چې کوم دی ښخ کړ. او بیا د هغې نه وروسته یوسف علیه السلام ډېرې زمانې پورې په مصر باندې حکمراني وشوله او اخر کې چې کله د هغې د وفات وخت راغی نو الله رب العزت ته سوال کړی دی. سورة یوسف کې هغه ذکر دی. دې کې یو خبره پاتې شوه چې زلیخې کله دا واقعات رالل او هغه کتفیر چې هغه د هغې خاوند دی او د ده مالک دی هغه د اندازې ته وکاته چې دا غلطي خو دې ښځې کړې ده او دا ښځه غلطه ده. نو ښځې ته یې ویلي چې دا ستاسو مکر او چل دی او ستاسو مکر او چل ډېر دغه دی. یوسف علیه السلام ته ویل دې نه قلار شه. خو دا یو خبره پاتې شوه چې کمې د وزیرانو ښځې وي د زلیخې په اندازه باندې نو هغه ټولو خبرې شروع کړې. خلک خو خبر شو چې ګوره دا زلیخه دونه د لوی د وزیر خوراک او د وزیر زراعت ښځه ده او دې د خپل غلام نه مطالبه کړې ده او ډېرې خبرې وکړې. هغه هغې ته ورسېدې. چې ورسېدې نو هغه زنانې د یو ډوډۍ وکړله او هغه زنانې ټولې راوغوښتې کومې چې په خبرو کې شاملې شوې وي او کېنولې په دغه باندې په سوپو باندې او کله چې هغه پروټ مروټ یې ورته مخې ته کېښودل او تیره تیره چاړې وله په لاس کې ورکړې او هغې هغه بطور مثال مالټه ده یا بل یو سیو دی دا یې راوچت که په لاسونو کې او په هغې باندې چاړه را لګول. همدې وخت کې یوسف علیه السلام یې غلی کېنولی و. یوسف علیه السلام ته یې ویلې چې وتخرج علیهن په دې زنانو باندې اوس روزه. چې راووته زنانه هغې ته چې وکاته او دلته چړې را ادا کړې نو خپل لاسونه یې پرې کړل. قرآن کې دا ذکر دی. نو زلیخې ویل چې ښه تاسو هغه ښځې چې ما پسې خبرې کوئ اوس هم په خپله لاسونه پرې کړئ نی ذلک لمتنني فیه تاسو د ده په باره کې په ما باندې ملامتي اوله اوس په خپله څه کوئ. دا یو خبره پکې پاتې شوې وه. بهرحال دا خبره چې د یوسف علیه السلام رونه دا پیغمبران دي یا پیغمبران دي. نو مولانا شبیر احمد عثماني دا لیکلي دي په فواید کې چې حافظ ابن تیمیه یو رساله لیکلې ده او په هغه رساله کې هغه دا تحقیق کړی دی چې د یوسف علیه السلام رونه پیغمبران نه دي. دوی چې کوم حرکات کړي دي
کمی دوکې کړي دي، کم دروغ ویلی دي، کم اقدام قتل کړی دی، کما یو اصیل رور خپل خرڅول او هغه د یو کفر ملک ته لیږل، دا ټول د پیغمبرۍ د شان سره منافي دي. او نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په دې کې څه خبره موږ ته راغلې ده، نه د صحابه کرامو نه موږ ته په دې کې څه خبره راغلې ده چې د یوسف علیه السلام رونه پیغمبران دي. دا پیغمبران نه دي. دا تحقیق دا حافظ ابن تیمیه رحمه الله شیخ الاسلام وی دا کړی دی چې دا پیغمبران دو. او کم کسان مولانا شبیر احمد وایي کم کسان چې ورته پیغمبران وایي هغې سره هېڅ دلیل نشته سوا د اثبات ټکي نه، چې اثبات ټکی راغلی دی نو معنا دا ده چې د دغې نه ګینې مراد بچي د یعقوب علیه السلام دي. حالانکه مولانا شبیر وایي چې د اثبات معنا هغه او قبایل دي، او دا او قبایل په بني اسرائیلو کې دا د په عهد موسوي کې چې کوم دی پیدا شوي دي. د موسی علیه السلام په زمانه کې بیا پکې دا اثبات پیدا شو. د دې وجې نه د هغې څه دلیل نشته چې څوک ورته پیغمبران وایي. بهرحال بله خبره دا زده کوئ ځان سره چې آیا دا زلیخا په نکاح باندې اخیستې ده او که نه ده اخیستې ده او که نه ده. نو دا مسله اختلافیه ده. فقها وایي چې دا نکاح شوی دی او محدثین د دې نه انکار کوي. خو د زلیخې چې دا کم حرکات دي نو داسې زنانه د یو پیغمبر په نکاح کې راتلل دا ډېر مشکله خبره ده. نو درسته خبره هم د دې محدثین ده چې نه دی شوی دا نکاح. دا خبره ده. دا مختصره غوندې قصه او واقعه چې په روایاتو د حدیث کې راځي یو دغه شان نزول نقل شوی چې ما تاسو ته وویو چې یهودو د مشرکانو په ذریعه باندې د رسول الله نه امتحانا دا تپوس کړی دی چې یعقوب علیه السلام او اسحاق علیه السلام او ابراهیم علیه السلام په شام کې وو، دا مصر ته څنګه لاړل؟ دا جواب راغی. بله دا ده چې صحابه خو د پیغمبر خدا ډېر نیازبینان وو. نو یو ځل یې ورته وویلې چې یا رسول الله ته موږ ته یو کیسه وکړه، موږ ته یو کیسه هم پکار دی یو کیسه وکړي. نو سوره یوسف نازل شو او دا ډېره ښایسته کیسه ده، بهترینه کیسه ده، او دا تاریخي واقعات او په بابل کې دا د افسانې په شکل باندې وی ذکر شوې ده. هسې د افسانې او د کیسې په شکل یې کړې ده. قرآن کې دا قصه صحابو ته چې هغې مطالبه کړې وه الله تعالی په داسې یو اعلی پیمانه باندې ذکر کړې ده او په یو اعلی طریقه باندې ذکر کړې ده چې په دې کې کوم عبرتونه دي، په دې کې کوم وعظونه دي، په دې کې کوم حکمونه راغلي دي او په دې کې کوم رازونه راغلي دي، داسې په بله هېڅ کیسه کې نشي راتلی. نو دا کیسې د هر چا خوښي که نه، صحابو هم خوښې خو رښتیا کیسې. نو ویل موږ ته یو کیسه وکړو. دا سوره یوسف د کیسې په شکل باندې هغې ته راوړاندې کړی شو او نازل کړی شو. انشاءالله العزیز سبا له بیا سبق ووایو نور انشاءالله العزیز.